السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قاری صاحب محترم د تاسو نه د دین اسلام په باره کې یو څو پوښتنې لرم. اورنۍ پوښتنه دا ده، کله چې انسان جومات ته داخلیږي نو هغه کوم داسې عمل کوي؟ خیخ پبرا چوتا کی مسلم شریف کی راضی اللهم افتح لی ابواب رحمت. تاسو نه قاری صاحب محترم ټیم پوښتنه دا کوم، کله چې انسان جومات ته رانوځي هغه بیا په جومات کې استوګنه یا کیني نو به کوم دعا وایي؟ اذکار امام نبوی کی راضی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. قاری صاحب محترم کله چې انسان په جومات کې کیني استوګنه وکړي هغه چې بیا جومات نه بهر تلو اراده وکړي نو هغه کوم داسې عمل کوي؟ گزخ پبرا چوتا یا مخ کی مسلم شریف کی راضی اللهم انی اسألک من فضلک. قاری صاحب محترم کله چې انسان کور ته نوځي نو هغه کوم عمل کوي؟ مسلم ابو داود شریف کی راضی اللهم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج بسم الله ولجنا والله ربنا. قاری صاحب محترم تاسو نه بل پوښتنه دا کوم، کله چې انسان کور ته نوځي هلته بیا استوګنه وکړي ناست وي هغې نه پس چې هغه بیا راوځي نو هغه کوم عمل کوي؟ ترمذی شریف کی راضی بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله. کله چې انسان وږی شي هغه چې روټۍ خوري نو هغه کومه دعا وایي؟ استدارک حکم کی راضی بسم الله ولا هو. کله چې انسان نه په اوله کې دعا هېر شي او په میز کې وریان شي نو هغه کومه دعا وایي؟ ابو داود شریف کی راضی بسم الله ولا هو. کله چې انسان موړ شي او روټۍ وخوري د هغې نه پس به اخره کې کومه دعا وایي؟ مسلم شریف کی راضی اللہ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کله چې انسان بل انسان ته دعوت ورکړي هغه چې وخوري د هغې نه پس چې هغه پاڅي نو هغه کومه دعا وایي؟ ترمذی شریف کی راضی اللهم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی.